الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما ډېرو درنو ډېرو قدرمندو عزتمندو وروڼو، مفتي عبدالشکور صاحب تمامه زندگی تاسو سره تېره شوه، تاسو ملګری هم و، تاسو استاد هم و، تاسو امام هم و، تاسو خطیب هم و. زمونږ خو تعلق یو بل سره د طالبې زمانې و، خو بیا چې جمعیت علماء اسلام کې د فعاله کار شروع کړ، زه د دې خبرې په خپله ګواه یم چې ډېره غټه ذمهواري چې موږ دته سپارلې ده، ډېر په احسنې طریقې سره یې سرته رسولې ده. او یو وارې هم په زندګۍ کې ما دنه دا ګیله نه ده کړې چې دا کار مو تا ته سپارلی او دا ولې سرته نه ورسېد. چې په کوم اخلاص او په کوم ښه نیت او په کومې جذبې د جماعت خدمت کاو، د خپلې نظریې خدمت یې کاو، د خپلې عقیدې خدمت یې کاو، نو زه د هغې په تعریف کې الفاظ نه موم چې زه څه ووایم. بهرحال د الله تعالی خپلې فیصلې دي، څومره کار سړي نه اخلي، په دنیا کې څومره ورځې غله ورکوي. همدغسې حادثه چې څه سره کومه وشوه، داسې حادثې موږ ته یو درس راکوي چې موږ د خپلې یوې سا واک هم نه لرو. دی خو انشاءالله جنت ته لاړه او روح به انشاءالله په جنت کې خوندونه اخلي. خو موږ انسانان یو چې دومره په زړه ګران یو ملګری سړي نه جدا شي، نو بشریت تقاضا ده چې سړی غمجن خامخا وي. خو په چا باندې یو کور غمجن وي، یو خاندان غمجن وي، په چا یو محله غمجنه وي، په چا یو کلی غمجن وي، دا خوش قسمته ده چې په ده باندې یو جهان وجاړل. یو شاعر وایي یاد داری که وقت زادن تو همه خندان بودند تو گریان، این چنین زی که وقت مردن تو همه گریان شوند تو خندان. و یاد وساته چې ته کله پیدا کېدې نو پیدایښت په وخت باندې تا ژړل او خلکو خندل. اوس دا ژوند داسې تېر کړه چې بیا کله ته مرې چې ته خاندې او خلک ژاړي. مفتي عبدالشکور صاحب د دغه ډېر لوی مصداق. بهرحال غم راځي خو الله پاک بیا انسانانو ته د هغې برداشت قوت هم ورکړي. هسې خو چې سړی د دغسې غم تصور کوي نو وایي به چې دا به څنګه برداشت کړم، چې سټې راشي الله پاک توفیق هم ورکړي. اوس یې الله تعالی د ده خاندان ته توفیق ورکړي چې هغه سلسله دغسې برقراره وساتي. دلته په پلوشۍ کې د ده چې کومه سلسله وه د مدرسې، د جومات، د درس، الله پاک د هغه سلسلې دغسې برقرارې وساتي او دغې لپاره الله تعالی صدقه جاریه وګرځوي. یو بچی یتیم پاته شو،
خلک وایي پلانکی بچا یتیم شو او مشران داسې وایي چې هسې خو د بچي سرپرستي مور پلار کوي خو چې یتیم شي نو الله یې براه راست سرپرستي کوي. نبی علیه الصلاة والسلام یتیم و هغه غذا ټول امت لپاره او انسانیت لپاره یو لویه تسلي ده. الله تعالی دې دغه یو بچی د ده په نقش قدم باندې لوی عالم وګرځوي. بیمار د دعا ورته کوئ چې الله تعالی یې صحت هم نصیب کړي او ښه علم الله نصیب کړي او صلاحیتونه الله ورکړي چې دی هم دغسې د جماعت خدمت دغسې جاري وساتي او د الله دین خدمت وکړي او الله راضي شي. نو زه تاسو ټولو لپاره تعزیت ته راغلی یم. عمر یې تاسو سره تېر کړی ده. تاسو د ده خاندان په شان باندې د تعزیت مستحق یې او د دې مستحق یې چې تاسو ته موږ راشو او یو دعا وکړو چې الله پاک مولانا مفتي